د ما ورونو خویندو د ټول پښتون ملت راغلیو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ټولې تقریرونو کې مې یو نوم واورېده، هر چا وی چې دا آیین داسې و آیین داسې. دا آیین څه شی ده او چېرته ده؟ دا پوښتنه مو وکړو چې دا آیین چېرته ده؟ آرټیکل فلانه او آرټیکل ډینګره. منډه مشرف نه پوښتنه وکړه چې آیین چېرته ده، ضیاءالحق نه پوښتنه وکړه چې آیین چېرته ده، بیا یې د پاسدارانو نه پوښتنه وکړه چې آیین پاسداري وکړه چا؟ څوک پې مړ ده، څوک پې خوږ ده، چا پې ګوته رنګېدلې ده. و آیین ده و آیین ده، د آیین باندې خو مو تباه او برباد شو. زه د پښتونخوا د ورونو د خلکو د زخمونو بلکل احساس لرم. هر چا خپله مقدمه پیش کړه، خو هیچا هم 1.5 کروڑ خلکو قبایلو فاټا نامه ونه خسته چې د دو سره کوم یو ظلم شوی ده. ملا د مو ورونه و زمه ضلع ضلع خیبر، ضلع شمالي وزیرستان. زه په سپریم کورټ کې جنګ کوم چې زه ایجنسي یم. دلته ته راته یې چې ضلع فلانه او ضلع فلانه، د زړه به مو نه خوږېږي. د مو ملګري څوک شولو، د مو غامخوار څوک شولو. چا وې دا یو دوه مشران د مو الله د عمر ډیر کی، محمود خان اچکزي صاحب دلته ناسته او مولانا فضل الرحمن صاحب. دغو دا وی چې قبایلو سره ظلم شوی ده. اوس افراد صاحب یوه خبره وکړله، وی چې موږ په فاټا کې ضم کړلو. وجه څه ده؟ چې تا باندې یو وړوکی غوندې بوج واچوه چې دا قانون تا له اکسټینډ کوم. اوس یې اندو وی چې دا فاټا راولو چې موږ ترقي ورکو، دا په داري کې شامله کو. 3% هغه NFC وارډ به ورکوو، 110 ارب روپۍ به ورکوو. آیینده آیینده آیینده. عمران خان وزیر اعظم ده، کسټوډین ده د آیین. پوښتنه ته وکړه چې سند دې ته وي چې نه درکام، خپل پنجاب کې د حکومت ته یې ته وي چې نه درکام، بلوچستان دې ته وي چې نه درکام، دا پښتونخوا دې ته وي چې نه درکام. دا فاټاله د سترګې نه شرمېږي؟ وی ته سترګې دې نه دي ټیټې چې ما در سره وعده کړې وه چې 3% به په دې کې درکوم، و 110 ارب روپۍ به سالانه درکام، و 10 کاله به ټیکس نه وي. ما ورونو زه ژاړم دې ته په دې یاده مې دې ته چې داسې ظلم شوی ده چې د ما وجود ختموی ما نه پوښتنه نه ده کړې. ای پښتونخوا اسمبلي د ما څه وه چې هغې قرارداد منظوره و. وایي څه شي پریږدي؟ یاد ولرو د اتوار پریږدي موږ په وینو سره کړو، بر له مو جنګ کوه، بر له ورسره مو اختلاف کوه، مو چغې والې و دو پولیس و لاټي چارج شروع کړی و چې د اتوار د ورځې د مو اجلاس ما ډسټرب کوو. ویلې چې بله ورځې بیا دغه اسمبلې ډیزالو کېدلې. دا مو چې د پارلیمنټ یایو، تاسو خدای له مخ کو چې دې کې څومره امانتدار خلک دي، ډاکې ډاکې جولې روپۍ پټوي، سیټونه خرڅېږي، سینټ خرڅېږي، اسمبلي خرڅېږي. و مو یایو چې د مو پارلیمنټ و د مو آیین و د مو قانون و مو اسلامي جمهوریت پاکستان اسمان سر ده. خو چې په دا ګریوان کې کوز وګورو، مو یې تباه و برباد کړلو. دلته کې ورونو خفه کېږو ما چې په تاسو کې یو د موټر سایکل نه ولګي ټول شور جوړ وي، خو که په فاټا کې ډرون حمله وشي بیا هیڅ پته هم نه لګي چې څه شو. ډماډوله یې تاسو ویره شوه، جاني خیل مو ویر شو چې پرون یې مړي یخې و پراته و. چا یې دا پوښتنه نه کوله چې دا سړي دي که دا بله څه اشیا ده چې دا پراته دي. په پاکستان کې د آیین چې ورته یایو د آیین پاکستان عوام هغه 15 لس ورځې په کاټ کې په سړک په غاړې پراته دي. و د آیین کسټوډین و د آیین بیانونکي
و هغه پیرافلانا او پیرافلانا هغه یو هم د مړیو د حفاظت قابل نه ده آئین دی لنی ای په آئین عمل به په ملک امن وي هر سړي له به خپل حقوق راسي مو زنانه بل جوړي چې مو حقوق نشته غریب سړی بل جوړي تاسو وګوره بله ورځې 47 سال بعد یو د دې عدالتي نظام د دې مو د انصاف نظام انصاف پلانه عدالت عظما و عدالت د بل څه شی بلا ده عدالت عظما چیف جسټس چې ریټایر شي سیده امریکې له کاډه وړي د 20 کروڑ 22 کروڑ خلکو کې داسې څوک نشته چې وایي چې چېته تختې چېته لاړې بل دې تا ډیم جوړوي ډیم چاندا راواخلي و د دې سترې عدالتي محکمې مشر هغه چاندا یې ځان سره یوسي 22 کروڑ هغو کې څوک نشته چې راولي مشرف آئین آرټیکل 6 لاندې غدار قرار شوی ده دې ځای نه یې ووخت که هغه ځای نه یې څوک نه راولي دې ځای نه یې ووخت که و مو دلته ودرو چې آئین و آئین شرم پکار ده چې دا خبره کوو و دې آئین نه ماخلو ما ورونو اوس به راپسې راپورته شي چې ټیم ختم شو څو خو زه دې ته د یوه خبره کوم چې د فاټا متعلق زه دا دې ته د یو څو عرض کوم چې موږ سره چې دا کوم څه شوي دي هغه یو ورور خبره وکړه منظور پښتین وکړه چې هغه دا ټروث کمیشن دا جوړ شي موږ ورته یو چې ساده سړیه چې ته یې چې مړي د ټروث کمیشن وشماري چې څو مړي وو څه لا وشو راشه د فاټا آبادي وګوره ژوندي نه شماري 1.5 کروڑ خلک په 40 لاک په 46 لاک بدلوي و ته ترې مړي غواړې چې ټروث کمیشن جوړ کړه چې مړي وشمارو چې موږ یې څومره مړه کړي یو پوښتنه کوي مو په سر سودې بازي ده پښتونخوا والا چې ما 70,000 کسان مړه دي 70 تا چېرته مړه دي تا خو 6,000 هم نه دي مړه منډه 70,000 هغه دي چې اوس هم یې په کتارونو کې ویلوړ دي خپل کور لا نشي تللی بیا چې کوم لګي یوه زلالت نه یې تېروي و د هغې نه بعد ورته یي چې 4 لکه روپۍ واخله بیا څه په 4 لکه روپۍ ورته کور جوړوي نو زه به نور څه ویم خو هر شی درد و غم ده نور د دې نه بعد زه صرف د مشرانو لا محمود خان صاحب لا د نورو مشرانو لا یم چې 2 کروڑه خلک نه یو کېږي تاسو درې 4 شپږ یو شو چې دا پنجاب سمیږي که نه سمیږي چې دا ټیکېږي که نه ټیکېږي 3 کسه نشي جوړېدی 3 مونه توقع کوي چې 2 کروڑه را جوړ شو نو هغه علامہ اقبال شعر دا چې مرید سعادت رو کے ہو گیا صاحب خدا کرے کہ میرے شیخ کو بھی یہ توفیق الله دې وکړي چې د موږ مشرانو له دا کوم سبق یې موږ یایو دا کوو و زه آخر کې د تاسو نه ورونو خصوصا د جنوبي اضلاع نه په شمالي کې شهزادګان اوسي غریبه طبقه دردناکه طبقه اب په جنوبي اضلاع کې ده دون اپیل کوم چې د فاټا د غم دا پوښتنه ترې وکړو چې پوښتنه ترې وکړه چې د کوم نظام لاندې راځي موږ دې ته یایو تاسو زه بیا یم چې وایي چې موږ دا معاهده دا وه موږ آئین داسې کړي دي زه ته یم چې بابای قوم لیکلي معاهدې ما سره پرتې دي دوره سپریم کورټ له مې لګلي دي چې د بابای قوم خبره یې پښې لاندې څه کوي و روندوایي هغه به ما له د ما سره دې معاهدې څه پاس وساتي صرف تاسو عوامو نه مې ګیله هم ده و امید مې د دې نه تم هم کوم اپیل هم کوم دې ته ورونو چې د خدای خاطر وکړو چې موږ له فاټا له دا اختیار راکړي
چې پوښتنه رانه وکړي چې انسانان یو که نه یو. پنجاب کوو، پنجاب خو مو تباه کړلو، هغه خو اکثریت و په مو یې دستخط وکړه چې فاټا مو زم کړله. پوښتنه نشته، زم مو کړه، قومي داري کې شاملو، نو د اسلام آباد نه یې راواخیستو او په پېښور کاندو کې یې واچولو. نو صرف دا پیل مې واورو چې مو دا جدوجهد قانوني ده، په سپریم کورټ کې موم ده، خو نه مو ولاکه په دې عدالتي نظام اعتبار شته. و نور خو د پاکستان اعلی د مال شه، نورو له بیا څه وایو. بس صرف په دې د داخلي زه خپله خبره ختمام او بیا د قوم له، بیا د دې خلکو له د فاټا متعلق دردمانه اپیل کوم چې مو مرسته وکړو، د مو ملګرتیا وکړو. واخر دعوانا الحمدلله.